الرحمن الرحيم. فصل. وقد يقال للجزئي معنى آخر وهو ما كان أخص تحت الأعم تحت الأعم فالإنسان على هذا التعريف جزئي لدخوله تحت الحيوان وكذا الحيوان لدخوله تحت الجسم النامي. وليس دین مخکې فصل کې د جزئی تعریف شوی او د دوه درې فصل مخکې چې جزئی هغه چاته ویل کېږي دوه تعریفونه چې نفس تصور شرکت لره منع غني او یا عقل جایز نه غني چې ډېر صادق راشي دا تعریفونه ورکړو. اوس وی د جزئی او بل قسم دی او بل معنی دغه تم خلق جزئی وی دی څه تعریف دی انتهایی آسان بس هر اخص تحت العام ته جزئی ویل کېږي. یعنی چا د بره چې څوک عام وي کنه عام نسبتونه هم په جدل خاص عام بس یو شی خاص ته دغه د بره عام دی خاص ته جزئی وي. پدې پیږي لکه مثال په تور باندې انسان او حیوان کې وګوره حیوان عام دی انسان خاص دی حیوان جزئی او دې ته جزئی اضافي وایګه څنګه مو دوی جزئی اضافي دلته ملي سمون ول دی یو بل جزئی بیان کې چې ته جزئی اضافي وای دغه تعریف دار اخص تحت العام انسان جزئی اضافي ده لاندې نه حیوان نه ده. دا ترتیب زده کې رسته فصل کې روان دي. اول نوعي لکه انسان بيبسي جنس بيبسي حیوان دي بيور بسي جسم نامي ده بيبسي جسم دي او بيبسي جوهر دي ټول کې خاص انسان بيبسي حیوان بيبسي جسم نامي بيبسي جسم مطلق بيبسي جوهر. نو وګورئ انسان او حیوان کو واخلې انسان جزئی اضافي ده حیوان نه ده که حیوان او جسم نامي والی به حیوان جزئی اضافي ده او که جسم نامي نه ده که جسم اضافي جسم نامي او جسم مطلق واخلې به جسم نامي جزئی اضافي ده او که جسم مطلق او جوهر والی به جسم مطلق جزئی اضافي ده. پیږي په دې دوه منځ کې نسبت سره عموم خصوص مطلق نسبت ته پکې ښه جزئی اضافي عام ده او جزئی حقيقي خاص ده. جزئی عموم خصوص مطلق دوه ماده غواړي کنه اجتماعي ماده لکه زید مته والله جزئی حقيقي ده او جزئی اضافي ده ځکه تحت الانسان ده او جزئی حقيقي خاصم د تاسو په جن ډېر صادق ناراضي او جزئی اضافي به او جزئی حقيقي بنئ لکه انسان حیوان په نسبت سره جزئی حقيقي خو نه ده اضافي ده. نو کوم نسبت د دوه منځ کې نسبت د خصوص مطلقه دوه خبرې وشولې ښه یو د جزئی او دویم قسم بیان شو چې جزئی اضافي ورته ویل کېږي. تعریف یې څو هر تحت العام هر اخص تحت العام ته ویل کېږي او به نسبت بیان شو د جزئی حقيقي سره د عموم خصوصي مطلق نسبت دي دا جزئی اضافي چې دا عام مطلق دا وغه جزئی حقيقي اخص مطلق. وقد يقال للجزئي معنى آخر او کله کله ویل کېږي جزئی یو بل معنی ته هم هو ما کان دا جزئی ته وی کان چې وی هغه جزئی اخص تحت العام اخص لاندې د عام نه فل انسان چې علی هذا التعریف جزئی دا جزئی دی دخولی تحت الحيوان کدا دا داخل دی لاندې د حیوان نه وکړه الحيوان دغه شان حیوان چې دی دام جزئی اضافي دی دخولی تحت الجسم النامي دا د جسم نامي نه لاندې موجود دی حیوان تعریف درځي کنه جسم نامی متحرک بالاراده هغه جسم ته ویل کېږي چې نمو پکې کې غټيږي متحرک بالاراده کوم خواجی اراده سره تلځي. جسم نامی حساس حساسیت پکې وي دغه توروري تخنیک هم متحرک بالاراده جسم نامی څه تعریف دی چې صرف نمو پکې وي حساس یا متحرک بالاراده نه هواي خوځي را خوځي دا ونه ابه بس جسم مطلق چاہے کہ نمو هم نوی لکه کانه شو ابه جوهر در دینه مام دی کا قول یا شر را بشر استراله فجي قائم بالذات تجوهر وي. وكذا الحيوان روالا لدخوله تحت الجسم النامي دا داخل لاند الجسم النامي وكذا الجسم النامي روالا لدخوله تحت الجسم مطلق دا هم جزئی اضافي ده زکتا داخل له وجه لاند الجسم مطلقنا وكذا الجسم المطلق روالا دام جزء اضافي دا اول لدخول ذكر داخل تحت الجوهرنا والنسبه بين الجزء الحقيقي وبين هذا الجزء او نسبت ما بين الجزء حقيقي وما بين دي جزء كم جزء المسمى بالجزء الاضافي كم جزء اضافي ویل کیږي څه نسبت دي
عموم خصوص مطلقا عموم خصوص مطلق دے اجتماعیما لکه دواړه جمع شوي دي فی زید په زید کې مثلا مثال په تور ومخه وصدق الاضافي اضافي بصادق وي بدون الحقيقي حقيقي بنوي صادقه في الانسان په انسان کې فإنه جزء اضافي جزء اضافي خو انسان دی لکه اندر حیوان نه دی ولې سبي جزء حقيقي او جزء حقيقي نه دا ځکه جزء حقيقي په ډېر باندې صادق نه راځي دا خرازي لأن صدق او ځکه صدق د انسان علا کثیرین په ډېر باندې غیر ممتنع دا منه خونه دی بلکې صادق راځي فصل الكليات خمس الاول والكلي مقول على كثير مختلفين بالحقائق في جواب ما هو الګ وو یو کنه تاسو لږ توجه کوئ مولوی صاحب د کلی دوا اقسام دي ښا یو ته ذاتی وي یو ته ارضی وي دا اوس هم اوس از دې سیسا خوږي وي کې ودانه به بس تاریخ به مخه اخر دی یو به ربي وي کلی په دوه قسمه ذاتی او ارضی ذاتی هغه ته ویل کیږي د سلسله منطق کې ذکر کړی دا کلی ذاتی چې د خپل افراد لپاره یا عین حقیقت وي او یا جزء حقیقت وي لکه انسان چې دا اوس کلی ذاتی ده لکه د کوم افراد دي ټول لپاره عین حقیقت دی حیوان چې دا کلی ذاتی ده خپل افراد لپاره عین منګ لپاره عین حقیقت خو نه دی منګ عین حقیقت خو حیوان ناطق دی خو د حقیقت جز دی حیوان خو دی کا یا ناطق راواله ناطق د دې ډېر افراد دي د خپل افراد په اړه حقیقت خو نه دی خو د حقیقت جز دی ناطق حیوان ناطق کې جز دی کا او یو کلی ارضی چې د خپل افراد لپاره نه عین حقیقت وي لکه زواهق راواله ډېر افراد دي او زواهق د خپل افراد لپاره انسان نه افراد لپاره نه عین حقیقت دی نو جز یا ماشی راواله نه پیږي به کلی ذاتی خپل کول کې درې قسمه معنی ده جنس نوا فصل او ارزی په دوه قسمه خاصه او ارزیام ټول څه شو پنځه د ته کلیات خمسه وي د ته حساب خوږي وي څه ورته وي حساب خوږي پوه شئ په خبره معنی وګورئ الکلیات خمس کلیات پنځه دي اول چې هو کلی دا کلی دا مقول حساب خوږي کې دې کې خبرې مزیداری کړي به مرسل ان شاء الله کو دا کلی دا چې صادق راځي الله کثیر نه بډې رومانی تعریف هم ولونه کوي جنس تعریف څه دی خجی د جنس تعریف کوي کنه جنس تعریف دی مناسب دا کلی ته ویل کېږي چې بډېرو صادق راځي بډېرو معنی او د ټول افراد او حقیقت یو بیل وی جنس تعریف کوم کنه تبرګه کوئی مقول مختلفين من لقاء يوجد ما هو والفلسفه والميدان سؤالان النوى جنس ویل کنه الکلیات الاول جنس سنشته الاول الجنس بورسيه لك ورته سو کوي نه غلط کار کړی ته شتري د سین دی لیکل الاول الجنس هذا ورکه کېږي بهر حال جنس تعریف د لګ برو غوري مناسب پنځه ټول جنس نو فصل خاصه ورزيام اول په جنس جنس تعریف دی او کلی ته ویل کېږي چې بډېرو افراد صادق راځي او د افراد حقیقت خپل منځ کې غیر وي جدا جدا وي لکه حیوان چې په انسان هم صادق راځي بقر مانم غنم مانم او ټول حقیقتونه بیل د انسان بیل حقیقت دی بقر بیل دی د غنم بیل دی پیږي به وګورئ د فصل کې نور څه بیان نشته الکلیات خمسون الاول جنس وهو کلی مقول على كثير بډېرو صادق راځي مختلفين بالحقائق دا څه چې حقیقتونه بیل په جواب ما هو په جواب ما هو کې دا جواب ما هو ور سره وایګه کله حیوان رواله فإنه مقول دا صادق راځي على الانسان معنی هم والفرس معنی هم غنم معنی هم دا کله چې د سی ویل انسان والفرس والغنم ما هم یعنی ما هو سره سوال وکي اذا سئل عنها کله چې سوال وشي دې درې وړونه بما هي مؤنث زمير متراجي کیږي ويقال والانسان والفرس اذا غشان دویات کې انسان والفرس ما هما الجواب بچرا دي حیوان پیږي بګانا تعریف څنګه شلو دا کلی ته ویل کیږي چې په جواب د ما هو کې راځي په دې ډېر افراد صادق راځي چې حقیقتونه بیل وي دا پورا تعریف شو الثاني النوا دا نمبر 9 د ملي سم نوې بس تعریف کو دا کلی ته ویل کیږي چې په جواب د ما هو کې راځي او په دې ډېر افراد صادق راځي چې ټول حقیقت یو وي زید عمر بکر ټول هغه ک ما هم جواب به راځي انسان زید عمرو ما هما انسان یګه بکنه الثاني انه هو كلي مقول او كلي د صادق راځي على كثير متفقين بالحقائق بډېر معنی دا ډېر چې حقایق متفق وي په جواب ما هو کې ولنه ایمانا اخر اکبر وګورم سم
د نوع یو بله معنی هم دغې ته نوع اضافي وایي څنګه چې د جزي بله معنی وه جزي اضافي نوع یو بله معنی ده څه نوم ورته وایي نوع اضافي د دې تعریف څه دی مولوي صاحب د نوع تعریف خو مې زده کړو د نوع حقیقي تعریف هغه کلي ته وایي چې جواب د محوه کې راځي او په داسې ډېر افرادو صادق راځي چې ټول حقیقت یو وي اوس د نوع اضافي څه تعریف دی نوع اضافي هغه چاته ویلی کېږي چې بل څوک ثمرګرې کې او په جواب کې جنس راځي نوع اضافي چاته وایي هر هغه چاته چې بل څوک ورسره مرګرې کې بل یو ماهیت ورسره مرګرې کې بل حقیقت او په جواب کې جنس راتلو نو په دې دواړو کې هر یو نوع اضافي ده د کم ډېرو ماهیتونو جواب کې چې جنس راتلو ټول ماهیتونو ته به نوع اضافي ویل کېږي د دې نوع حقیقي او د نوع اضافي منځ کې نسبت سره عموم خصوص من وجهین نسبت ده څو مادي غواړي درې یو اجتماعي ده نوع حقیقي به هم وي نوع اضافي به هم وي لکه انسان نوع حقیقي هم د ډېرو افرادو صادق راځي حقیقت یو دی او جواب د ما هو کې او نوع اضافي هم د ذکر انسان سره بل څوک مرګره ک بقر ما هم جواب کې څوک راځي جنس حیوانون دا نوع اضافي اصل کې مولوي صاحب جنس ویږي کنه نوع اضافي هم شوله نوع حقیقي نوع اضافي هغه چاته وایي چې چا به جواب کې جنس راځي بس څوک سبل مرګره ک ما هو سره سوال وکي جواب کې څه راځي جنس دا خو بیا ما اولنې تعریف نه دی کنه هغه یاره دي کې عموم د تلوغو ته کېده وس الحيوان والجسم النامي ما هما جواب بس راځي جسم څه شو جواب کې جنس را لګنه جسم حیوان نوع حقیقي ده او اضافي شولا پیږي کنه پیږي په خبره باندې ازدم کو تعریف ولا کنه د دوسته سی پوری لکه نه دی څه څه دی یاره ما مولوي صاحب دا اشکال دی چې دی باندې خدای د پاسنه د جنس تعریف صادق راغی چا باندې د جنس په تعریف کې ویلو چې په ډیرو افراد باندې صادقيږي او دا حقیقتونه به بیل بیل دا دلته نه ډول حقیقتونه جدا دي جسم نامي او د جسم مطلق ها دا غي د نوې اضافي د باره یو مثال انسان هم دی څوک مثال دی انسان باندې جنس تعریف صادق راځي انساني مثال دی کنه دغه څه بل څه بقر او سمر درېګا چې بقر د مرګ او حقایق جدا شو دا اوس وګوره انسان یادوم انسان بقر دوړ نه یادوم ستجيب سره یاره فزول خبرې کې فزول موږ د سیوایو نو اضافي غي ته وي هغه یو انسان ته وي هغه انسان ته چې بل نو ور سمرګري کې لکه بقر جواب کې جنس راته د انسان نو اضافي ده د انسان ته نو هغه بقر ته وي بقر ته جنس ویل شي انسان ته جنس ویل شي نو اضافي دي وکړه درکو دي شي ته سوچ مکه ومانه سپوږی شولې کنه به څو مادي غواړي درې اجتماعي ماده او دوه افتراقي اجتماعي ماده لکه انسان کې دواړه جمع شو نو حقيقي هم ده نو اضافي هم ده ځکه چې سبل څوک مرګره کې جواب کې جنس راځي افتراقي ماده نو اضافي وي حقيقي نه وي لکه حیوان شو حیوان سره بل څوک مرګره کې الحيوان والانسان ما هما جواب به څه راځي جسم نامي حیوان ته څو ګره نو اضافي ده کنه حقيقي نه ده او نو حقيقي به اضافي بنوي لکه نقطه بل څوک نشته چې مرګري کو جواب کې جنس راځي بل څوک نشته ویږي کنه دې بار څوک شته دی نه نو حقيقي د کلام دي څومره افراد دي حقیقتونه یو دي او دې کې بدیل بحث کړی دی ویږي به وګوره لکشان ورنوي او د نوې د بار معنا خراب له معنا د وی قال له نو اضافي او د ویل کی او هما هيدن دا ماهیت ته ویل کیږي یقال علیها چې صادق راضی باغه باندې والا غیر او چې بل څوک زمر کوي کی څوک صادق راضی الجنس فی جواب ما هو کی وبين النوع الحقيقي والنوع الاضافي کی عموم خصوص من وجه نسبت ده ولتصادقهما ذکر ولا صادق راضی الانسانی انسان معنی او دو افتراقی مادي وصدق الحقيقي وصدق الحقيقي وصدق الحقيقي بدون الاضافي في النقطه كده حقيقي اشتري اضافي نشتا او صدق د اضافي بدون الحقيقي في الحيوان كده حيوان کی اضافي شتا او حقيقي نشتا فصل في ترتيب الاجناس الاخيره فصل يوم ليس د اجناس ترتیب ځکه کا حیوانم جنس ته جسم نامیم جنس ته جسم مطلقم جنس ته جوهرم جنس ته پر دې خپل ترتیب دی ټول کې خاص چې هغه حیوان دی بوټو ته نه دی شامل دې بر جسم نامی دی هغه بوټو ته شامل دی کانو ته نه دی دې بر جسم مطلق دی هغه کانو ته هم شامل دی هر قائم بذات د سینې د شهر قائم بذات ته شامل شي دې نه بر جوهر دی به هغه چاته شامل دی مطلق قائم بذات ته هغه جسم یو کنه وي نه پیږي په فصل فی ترتیب الاجناس جنس خرجی
ما بل ترتیب ویل دلته بل ترتیب بیان دی لغه کړي جنس په دوه قسمه دی ښا جنس په درې قسمه څو قسمه دی یو د جنس عالی و یو د جنس متوسط و یو د جنس سافل و جنس عالی هغه ته ویل کېږي چې بر به جنس نه یې کا جوهر بر به جنس نشته بل جنس د حیوان نشرو شوی دی او جنس متوسط هغه ته وی چلاندې د جنس یو برم دی لکه جسم مطلق ته وګوره بر به جوهر دی ولاندې د جسم نامی ده حیوان هم دی لاندې دغه شان جسم نامی ته وګورئ دا متوسط دی جنس متوسط دی برم به جنس تر جوهر او جسم مطلق لاندې ته حیوان دی او جنس سافل چلاندې د جنس نه او بر به لکه حیوان لاندې ته نه وی دی انسان مگر وغیرہ انواع دي نه بیګي وګورئ به په ترتیب د اجناس کل جنس ما سافل جنس و یا سافل وی وهو ما داغه ده لا يكون تحته جنس چلاندې ته بل جنس نه وی ويكون فوقه جنس خبر به اجناس وی بل انما يكون تحته النوع بلکې دې لاندې چې جنس نه څه وي نوع وي لکه حیوان رواله فإن تحته الانسان ځکه لاندې د انسان دی او نه ونده خو نه ودا وفوقه الجسم النمي دي نبر جسم نامي دي او جنس دا جنس دی فالحيوان جنس سافل دا جنس سافل له واما متوسط یا بدا جنس متوسط وي دویم قسم دا کوم یو دی وهو ما دا غره يكون تحته جنس چې دین لاندې جنس وي او فوقه ايضا جنس برتهم جنس وي کل جسم نامي رواله فإن تحته الحيوان ذکر لاندې دین حیوان دی او فوقه الجسم المطلق دی واما عالي یا بد جنس عالي وي وهما دا غره لا يكون فوقه جنس چې بر به جنس نوي ويسمى جنس ويسمى بجنس الاجناس مسمى کی بجنس الاجناس معنی ايضا جنس الاجناس وتهم وي كالجوهر روالا فانه ليس فوقه جنس برد جنس نشتري وتحته الجسم المطلق لاندې جسم مطلق دی او جسم نامي او حیوان دا ټول لاندې دي دې طرف